د پیملې تصویران د څه د وجې نه په سوشل میډیا باندې شیر کیږي. تاسو به اکثر د ځینې کسانو سره د خپل کور تصویران ویډیوګان چې دي دا په موبایل کې پراته نو اکثر د دې غلطۍ د وجې نه هغه تصویران ویډیوګان چې دي هغه یا فیسبوک ته ورخیږي یا یوټیوب ته ورخیږي. تاسو به هم دا قسمه ویډیوګان زیات کړئ چې په ودونو کې خلکو کړی دي او هغه په فیسبوک او په یوټیوب باندې هم هغه ویډیوګان پراته. ځینې کسانو موږ د ځان سره په موبایل کې چې د کور تصویران ویډیوګان چې دي دا نه ساتو. تاسو نه ساتئ خو تاسو د زنانو کم تصویران ویډیوګان چې دي دا د نورو کسانو سره اکثر د سره وجې نه اکثر دغه زنانه واده لاړ شي نو که تاسو وینئ ستاسو د زنانو سره موبایل نه نو د نورو زنانو سره اکثر موبایل په هغې باندې هغه یا ریکارډینګ کوي یا تصویران چې دي دا وکاږي نو ستاسو د کور دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا پکې راشي نو د دې د وجې نه ستاسو د کور دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا هم په سوشل میډیا باندې چې دی شیر کېدی شي. هر کله چې داسې ودونه نو په هغې کې پابندي لګوئ چې کیمره پکې څوک ونه ګرځي یا که موبایل که کیمرې چې دغه پکې وګرځېدله نو دا تصویران ویډیوګان چې دي دا بهر شیر کېدی شي. ځکه د زنانو سره چې کوم موبایل نو دا اکثر د هغو د ماشومانو سره وي نو د هغې د غلطۍ د وجې نه چې دی دغه تصویران شیر کېږي. یا یې فیسبوک ته ورخیږئ یا یې داسې ټیک ټاک ته ورخیږئ یا دغه شان د قسمه قسم اپلیکیشن دي یا که ټیک ټاک او دغه ورسره نه نو واتساپ چې دی دا په هر موبایل کې د هغې هغه سټیټس ته چې دی دغه تصویران یا ویډیو ورخیږئ نو زیاتکر کسان دې ته ناستي چې کله ویني چې دا زموږ د محلې د زنانه ویډیو دی یا تصویر دی نو هغې د ځان سره ډایرکټ چې دی را ډاونلوډ کړئ نو چې را ډاونلوډ کړي یو ته یې ښیي بل ته ښیي نو د دې د وجې نه هغه په فیسبوک یوټیوب باندې چې دی دغه ویډیوګان شیر شي. موږ خالي پښتانه چې یو هغه په فیسبوک کې غیرتیان یو چې په فیسبوک کې موږ پوسټونه ورکوو چې پښتون قوم چې دی هغه غیرتي دی خو دغه ځای کې موږ د ټول نه غټ بې غیرتوب دغه ځای کې کوو چې د بل د عزت خیال چې دی دا موږ نه ساتو نو دی بیا د خپل عزت چې دی هم خیال نه ساتي چې ته د بل د عزت خیال نه ساتې نو دغه شان د ستا هغه عزت چې دی د هغې به هم څوک خیال نه ساتي او ته په خپل هم د خپل عزت خیال نه ساتي. چې یو سړی درونی او عزتمني نو هغه به د بل د عزت خیال ساتي. که تاسو ته دا قسمه ویډیو یا تصویر چې دی په سوشل میډیا باندې راشي نو تاسو کوشش دا کوئ چې هغه کس ته وینا وکړئ چې هغه خپل تصویر یا ویډیو یا تصویر چې دی هغه د هغې نه ډیلیټ کړي نو تاسو هغه راواخلئ هغه د ځان سره ډاونلوډ کړئ یو ته یې ښیئ بل ته ښیئ نو د دې د وجې نه هغه ویډیو چې ده هغه وایرل شي. بل لا ماشومانو له چې دی موبایل ورکول نه دي پکار چې ماشومانو له موبایل ورکو نو دا قسمه مسله چې ده دا به تاسو ته راځي. بل لا که ستاسو سره د کور تصویران ویډیوګانې نو داسې قسمه قسم اپلیکیشن چې دي هغه موبایل ته مه را ډاونلوډ کوئ. که تاسو داسې قسمه قسم اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کوئ نو د هغې د وجې نه چې دی ستاسو دغه تصویران چې دي دا شیر کېدی هم شي. اکثر داسې اپلیکیشن چې د دې لپاره ګرځي دا قسمه ډیټا چې ده هغه راوکاږي. د ځینې کسانو خو په دې باندې یقین هم نه راځي خو تاسو به کتلي کم قرضې والا اپلیکیشن چې دي هغه د خلکو دا تصویران ویډیوګان چې دي دا راوکاږي او د هغې په ترو باندې چې دی د دې خلکو نه روپۍ وکاږي. کله چې تاسو د هغو نه قرضه راولئ نو هغه ستاسو نه ستاسو د موبایل ټول اجازت چې دی هغه ستاسو نه واخلي د هغو اپلیکیشن چې کم تاسو را ډاونلوډ کړئ نو هغه ستاسو د ګیلري کم تصویران ویډیوګان چې دی هغه هم ځان ته ورواړئ. ستاسو سره چې کمې نمبرې سیو وي هغه نمبرې چې دی هغه هم ځان ته ورواړئ. نو که بیا ته د دې هغه قرضه نه ورکوې نو په هغې ترو باندې چې دی ستاسو نه سیوا روپۍ چې دي دا وکاږي او دا قسمه ویډیوګان چې دي دا په یوټیوب او په فیسبوک پراته دي. که نه سرچ وکړئ په هغې کې به تاسو ته ډېر ویډیوګان داسې راشي چې کسان به وایي چې زموږ د کور ویډیوګان تصویران چې دي د کسانو سره پراته دي د هغې په ترو باندې چې دی موږ بلیک میل کوي او زموږ نه چې دي روپۍ اخلي. نو کوشش کوئ چې دا قسمه اپلیکیشن چې دی هغه هم په موبایل کې نه ساتئ. بل لا چې کوم اپلیکیشن د ستاسو ضرورت وي هغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ او کوم کار چې دی تاسو اخلئ هغې کار اجازت والا خالي ورکوئ. بل لا په ودونو کې چې دی موبایل له اجازت مه ورکوئ چې یو سړی موبایل ګرځوي اوس یوه زنانه وګرځوي صحیح ده خو هرې زنانه را ایستلی او هغه یې ګرځوي نو بیا سړي ته دا پته نه لګي چې زموږ دا تصویر ویډیو چې ده دا چا شیر کړې ده. بل لا زیاتکر چې دی د ماشومانو د وجې نه دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا شیر کېږي. که ستاسو سره په موبایل کې پراته نو په هغې باندې چې دی لاک لګوئ. اول خو د ټول نه لازم خبره ده چې د کور تصویر ویډیو چې ده دا په موبایل کې ساتل نه پکار. هر کله چې د دې سره انټرنیټ کنیکټ شي نو د دې په ترو باندې ستاسو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا وتی شي. ځینې داسې هیکران چې هغه د وای فای په ترو باندې چې دی هم ستاسو د موبایل نه دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا ایستی شي. نو د کور تصویران ویډیوګان چې دي دا په موبایل کې د سره ساتئ مو او که ساتئ نو هغې له چې دی لاک ورکوئ. بل لا داسې قسمه قسم اپلیکیشن چې دي هغه هم په موبایل کې چې دی مه ساتئ. بل لا د بل د عزت خیال چې دی دا لازم ساتئ. که ته د بل د عزت خیال نه ساتې نو دغه شانتې ستا د عزت خیال چې دی دا بل کس نه ساتي. نو کوشش کوئ چې دا قسمه تصویران ویډیوګان تاسو ته راشي یا ستاسو رشته دار یا ستاسو یو کس پیژنئ او د هغه تصویر ویډیو تاسو ته راشي
نو هغه ته وینا کوئ ستاسو دا تصویر چې دی په سټیټس لګېدلی دی یا په فیسبوک کې لګېدلی یا په فلاني ځای کې لګېدلی نو هغه به هغه تصویر چې دی دا به ډیلیټ کوي. دا چل مه کوه چې هغه ته د ځان سره را ډاونلوډ کړې یو ته یې ښې او بل ته ښې. دا د زیاتکر کسانو سره دا قسمه واقعي چې دي دا شوي دي چې هغه راولي هغه تصویر د ځان سره ساتلی او په جیب کې پراته او هر ملګری چې دی هغه ورته خوشحالېږي وایي دا د فلاني د کور زنانه ده او دا د هغې تصویر دی. دغه شانتې سبا ورځې چې دی ستا سره هم کیدی شي ستا د کور زنانه چې ده د هغې تصویر بل کس هم را ډاونلوډ کولی شي او بل کس بل ته هم ښوی شي. نو دغه سوچ کوئ چې ته د هغو د زنانه تصویر ګورې یا ویډیو ګورې دا سوچ کوه لکه دا چې زمونږ د کور زنانه او د هغې تصویر د زما د ملګری ګوري او زما ملګری بل کس ته ښیي. نو کوشش کوئ د بل د عزت خیال چې دی دا لازم ساتئ او په موبایل کې چې دی دا قسمه تصویران ویډیوګان چې دي دا مه ساتئ او دا کار چې دی دا د هر سړي سره کیدی شي. دا نه زه به دې باندې پوه یم زموږ سره هم کیدی شي او د بل سره هم کیدی شي خو موږ به هم د بل د عزت خیال ساتو تاسو چې دی هم د بل د عزت خیال ساتئ.